السلام علیکم. تاسو ته پته شته چې څونه عمر مبارک محمد صلی الله علیه وسلم په دنیا کې تیر کړی دی؟ زموږ پیغمبر فکس 63 سال 53 کاله عمر په دنیا کې تیر کړی دی. یوه میاشت به هم سیوا نه ده، ځکه پیدایش هم د ربیع الاول په میاشت کې شوی او وفات هم د ربیع الاول په میاشت کې شوی دی. خو دا 53 کاله د سپوږمۍ په حساب باندې دی، قمري حساب، د نور په حساب باندې، په کم باندې چې مونږ خپل عمرونه حسابو، شاید شمسی حساب وي، جنوري فروری باندې، په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک په دې دنیا کې 61 کاله دی، 61 سال او لپاسه په یو میاشت او 15 ورځې، یعنی 61 سال 45 دن. او د دې وجه دا ده چې قمري کال 354 ورځې یا 355 ورځې، او شمسی کال کم از کم 365 ورځې او څلور کاله بعد 366 ورځې راځي. نو دې نه پته لګي چې قمري کال د شمسی کال نه 10 یا 11 ورځې کمی. نو دې وجه نه په قمري حساب زموږ د پیغمبر عمر 63 کاله، په شمسی حساب زموږ د پیغمبر عمر 61 کاله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر مبارک خلاصه صدا شانتی ده چې په 63 کاله کې 40 کاله دا د نبوت د اعلان نه مخکې تیروتی. نو چې 63 نه 40 لرکې کم چې د نبوت د اعلان نه مخکې دي، نو باقی پاتې شول 23 سال. د نبوت د اعلان نه مخکې 40 کاله، د نبوت د اعلان نه وروسته 23 سال. دې 30 کاله ته نبوي زندگی ویل کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت زندگی. بیا دا 30 کاله نبوي زندگی په دوو حصو باندې تقسیم ده. د هجرت نه مخکې 14 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم هجرت د مکې نه مدینې منورې ته کړو، نو دی هله کړو چې د پیغمبرۍ 14 کاله پوره شو. 13 سال دا د هجرت نه مخکې زندگی ده، او د 23 نه چې 13 لرکې نو باقی 10 سال پاتې شي. نو 10 سال د هجرت نه وروسته زندگی ده. د هجرت نه مخکې دې 14 کالو ته د علماو په منځ کې مکی زندگی ویل کېږي، او کم چې 10 کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته تیر کړي هغې ته مدني زندگی ویل کېږي. او د دې د زده کړې دپاره دا دوه ټکي پیژندل ډېر ضروري دي. دغه رنګې د قرآن تقسیم هم دی. د دې هجرت نه مخکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن څومره آیتونه او سورتونه نازل شوي دي هغې ته مکی سورتې او مکی آیتې ویلی کېږي. او د دې هجرت نه وروسته چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څومره سورتونه او آیتونه نازل شوي هغې ته مدني سورتې او مدني آیتې وایي، اگر که د مدینې نه بهر په بل ځای کې نازل شوي. نو دا د زندګۍ خلاصه شوه. 40 کاله د نبوت د اعلان نه مخکې، 30 کاله نبوي زندگی د نبوت د اعلان نه وروسته، په 30 کاله کې 14 کاله مکی زندگی د هجرت نه مخکې، 10 کاله مدني زندگی د هجرت نه وروسته. اوس که څوک تپوس وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمه کې ټول عمر څونه تیر کړی، نو 40 سال قبل از اعلان نبوت تیر کړي، 13 سال د نبوت نه وروسته د هجرت پورې تیر کړي. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل زندګۍ 53 کاله دا په مکه کې تیر کړي، او په 63 نه چې 53 لرکې نو 10 کاله دا بیا مدني زندگی ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند خلاصه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې پکار ده چې مونږ هم زده کړو او خپل بچو ته هم وښیو.